حکومت چې کم 15 لک روپۍ ورکړي دا 15 لک روپۍ به موږ څنګه چک کوو. پرون په دې باندې موږ ویډیو کړو، زیاتره کسان دا تاسو کو چې موږ خپل روپۍ څنګه چک کوو چې موږ ته به دا روپۍ ملاوي کنه ملاويږي. بل لا خبره چې دا خالي تاسو ته په خیبر پختونخوا کې ملاويږي. د کوم کسانو په شناختی کارت کې چې د خیبر پختونخوا پته را هغه کسانو ته به دا روپۍ ملاويږي او کدغه کسانو رجسټریشن د دې لپاره کړی نو هلو به تاسو ته 15 لک روپۍ ملاويږي. که تاسو رجسټریشن د دې لپاره نه کړی نو بیا را روپۍ تاسو ته نشي ملاوي. د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیوګانې کړې دي، په هغې کې موږ تاسو ته طریقه ښووله چې په دغې طریقه باندې تاسو رجسټریشن وکړئ. دا روپۍ چې دي دا د کور دپاره ورکوي چې تاسو په خپل کور کې په دې باندې کار کولی شئ. او دا پیسې چې دي دا قرض دي، لکه دا تاسو له داسې نه درکوئ چې 15 لک روپۍ درکړئ او دا ستاسو شوې، دا به تاسو واپسي ورکوئ. په دې کې چې ډېر ټایم هغه 2 کاله دي، په هغه 2 کالو کې به تاسو دا روپۍ چې دی دا به ختموئ. د میاشتې 18,000 روپۍ راځي، که داسې راځي چې دا به تاسو ورکوئ. نو چې دغه 18,000 روپۍ ورکوئ نو دا په 2 کالو کې دغه روپۍ ختمېږي. نو کم کسان چې دا تپوس کوي چې موږ ته به څنګه پته لګي چې موږ د دې لپاره اهل یو که نه یا موږ ته دا روپۍ ملاوي که نه ملاویږي. نو حالن ساعت د هغو له طرفه هغه لیست نه دی جاري شوی، خو دغه طریقه ده چې ستاسو د موبایل نمبر چې دی هغه تاسو په رجسټریشن په وخت کې ورکړی دی، ستاسو سره په هغه نمبر باندې رابطه ساتي. ستاسو د شناختی کارت نمبر چې دی هغه هم ورکړی شو، ستاسو د کور پته چې دی هغه هم په دې کې ورکړی شو، مکمل ریکارډ چې دی ستاسو ورختلی دی. نو ستاسو سره په هغې باندې هم رابطه ساتلی شي. او چې کله یې لیست جاري کړو نو په لیست باندې به موږ تاسو له ویډیو جوړه کړو، نو بیا تاسو په هغې کې خپل نوم چې دی دا کته شي.